مسائل مخکې شوي بیا کفاره وغیره وشوه چونکې سرز خو تېر شي ورځ به او په دې کې یو شپه چې ده نو هغه د لیلة القدر الله رب العزت قرآن کې فرمایي لیلة القدر خیر من رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیل د یو عابد تذکره وکړه عبادت کوونکي او وی فرمایي هغه یا شمعون یا سمون وغیره چې هغه زر میاشتې عبادت کړو زر میاشتې او دای د شپې په عبادت کو او د ورځې به چې جهاد کو روزه به ورځې به جهاد کو او روزه به د شپې به الله تعالی نو دا به الله رب العزت تعالی راوړي نو صحابه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نو منل د 500 دا تیاو ترمن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانه امت اکثریت کسان چې وفات کیږي حدیث مفهوم دی بین 60 و 70 شپېتو دا یو ترمن ته وفات اکثریت وفات کیږي نو ایو ورته کې څنګه ورته نو باندې ایږي لومړی عمر بیا په لوکو ټاکالو کې دي زمون دا اکثر وډاواله بسې لوګي وډاواله پورې لوګي اکثر چې دې مشري کې کیسې لګیدي هغه کې او کا حاله دا اکثر د مشرواله پورې روانه دي او بیا دا هغه او چې څومره په دغه لوګو کې تیر شي بیا ورپسې څه چې موږ ځان نه چې دي کار روزګار کو پیسې به څومره په دې کې تیر شي او سلګي او څومره څومره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خبره سره الله رب العزت سورۃ الانعام کې چې ان انزلناه فی لیلۃ القدر نه جوړ د سورۃ د بنا خبرې دي نه جوړ اعلان چې باندې تاسو د بارما یو شپه پیدا کړ عام ذکر دی یو شپه پیدا کړی دا هغه داسې شپه ده چې لیلۃ القدر خیر من الف شهر هغه د غزرو میاشتو نه غوره ده د دې عبادت نه څومره غوره ده الله رب العزت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله تبارك جسومنا خدا اغيد عبادتنا ولا اوس د شپې د خدای پاک د دومره فضیلت ولې ورکړي نو یو غټه خبره ده چې په دغه شپه کې الله رب العزت د لوح محفوظ نه قرآن اعلان جسم یو بل وجه ده چې په دغه شپه باندې د عبادت کوونکو د عابدانو او زاهدانو د عبادو او زهادو د دې مرتبه اوچتي حضرت مفتی صدیق د دې مرتبه اوچتي او درجه پرشتو او ارواح ته خودل شي دوی بل لاله چې د عبادت کوونکو او د صالحینو د ملاقات لپاره فرشتي راوځي او د بعضو خلکو سره جبرائیل امین ملاقات کوي او نه خداله چې هغه چا سره ملو شي د بدن دا یو په سړي باندې زیږ شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته دا تاسو چې دا مفهوم بیانو ولا تاسو د هغه په مجلس کې کبار تاسو ګرځي فرشتي به تاسو مصافحي الله دې نصیب بل واجدانا په دغه شپه د ماښام نه تر سحر پورې د عابدانو صالحانو باندې د خالق د طرفه یو خاص میزان او مهرباني او دې د معنوي کور ویل شي او بلا وجدانا چې په دغه شپه باندې سړی عبادت کوي یو خپل خوند او مذهبي پکې یو خپل خوند او مذهبي پکې دا وجه د کثرت د فرشتو چې فرشتي دومره ډېرې راغونډې شوي چې سړی منځونه کې دا تراو سړی منځونه کې د پرځده لپاره ډېر داسې وخت چې راځي دا نن ځامن ټول په وړي کې تللی هغه خبره زموږ له اعلان کوي چې تراویح کې دا سیمیاشت بیا اخري عشره ده بل عبادت او بیا کار کول الله عبادت کو چې د دې تعبیر چې ته فرض مصبرې دي سنت ورپسې پرېږدي نو بیا تسلا الله نه تعالی ساتي چې فرض مصبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث راغلی رضی الله تعالی بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة مسلمان بنده ترمند ولا کافر ترمند دومون سپارا او تبم به اجازه عثمان تم بخنه وشو یعنی د مسلمانانو د قتل عام جوړ او یا قتل بیوز بس جماعت د خلک ناس په دماغ
هغه مو چې ما ته بخنه وشو الله دې منظور کړي. مستم هم دا سوچ کې چې ما ته بخنه وشو فرض مونږ ونه کړو زه به زمان بیړه پاک شو پروژه کې تراویح مې ونه کړو بل مې حق وو حق مې ورته زمان کړو نو داسې نه ده دغه بکې دغه لازمي څیزونه بکې دی توپیر راکړي. پنځمه ده چې د قرآن پاک په دې شپه نازل شوی او آدم علیه السلام چې د هغه خلقت چې کومه ماده ده په دې شپه جمع کړې شوې ده او فرشتې په دې شپه باندې پیدا کړې شوې دي د لیلة القدر په شپه باندې. بیا د لیلة القدر مختلفې نښې دي خو نچوړ د ټولو نښو دا دی چې نښه لیدل ضروري نه دي نښه لیدل ضروري نه دي چې په دغه شپه عبادت وکړي پکې خود په خود راځي چې په دغه شپه عبادت وکړو نو د خیر نه محروم شي ډېرې راځي چې ګناه وکړه او بالکل تباه ده خلک اوس هم غاني اوري اوس هم چې نه کو سره کوي اوس هم چې په پبجي کې خطي اوس هم چې په ګیره خریلو کې خطي کوړو په روجه کې او باندې راشه او کنځلو کې خطي په بدنظره کې موږ ټول خطي الله دې منظور کړي. علامات مختلف دي بعد وی چې داسې یو نور وځلېږي چې کوم ځای تیاره یې هغه سړي ته رڼا ښکاري په دغه شپه باندې او بعد وی چې د فرښتو د سلام اوازونه خلک اوري د خطاب او د خبرو د سلام اوازونه خلک اوري. او ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دغه شپې چې کوم سبا یې نور راخېږي نو هغې هغه رڼا داسې تته تته ځکه کثرت د فرښتو شوي هغه اوچتېږي نو دا رڼا بیا په دې کې ډېر اختلاف دی د مفتي عبدالله شاه صاحب د برکاتو ملاجه دي چې شپږ څلوېښت اقوال دي څو 46 اقوال دي چې لیلة القدر په کومه شپه ده 46 اقوال دي خو ډېره دغه ده چې په دې اخري عشره کې ده. بیا بعضې وایي چې د 27 په شپې باندې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې لیلة القدر کې چې دا کوم حروف لیلة القدر نو دا نه او دا درې پیری په سورۃ القدر کې راغلي نو حروف کې درې پیری په سورۃ القدر کې راغلي چې نو سره زره ورکړي نو دې 27 ورته او نور بیا علما مختلف دي چې دې حروف کې په دې سورۃ کې او په 27 نمبر باندې راغلي نو القدر راغلي او په دې باندې هي راغلي په 27 باندې او هي کې اشاره ده ورشي وغیرہ خو مفتي صاحب هم دا لیکلي او نور علما هم لیکلي چې موږ تعین د دې 27 سره نشو کولی ځکه چې الله داسې کړی دی نو چې الله داسې کړی دی نو معلومه دا شوه چې کم از کم په ټول کال نه چې د اخري عشره خو ته د دې بروي د دې بروي الله دې وکړي چې په دې کې موږ عبادت وکړو او که د یو کس ضرورت وي کار وي نو په سر کې دې عبادت وکړي په سر کې مورث نه کوي فرض خو بدل لازمي دی د وکړي سنت خو لازمي دی خو دې او بیا د باخره کې د تهجد کې خوراک او واسم کوي د خیر عبادت خو وکړي دا ولې پکې دی الله دې توفیق راکړي دې په پکې راشي چې دا وکړي دې پکې را یک چشم زدن غافل اذان شان واشی شاید که نگاه کنند آگاه نباشی بس پھر کار پکار بزرگان فرمای چې دغه شپې ته عبادت وکړو ته پکې خود به خود رالی که نښه شته او که نشته ای خواجه چی پرسیزی شب قدر نشانی شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر قدر بدانی وی ای خواجه ته څه ته پوښتنه کې د شب قدر د نښو څه ته پوښتنه کې چې نښې څه ته څه دي بس هره شپه ستا لپاره شب قدر ده خو که تا یې قدر وکړي تا د دې قدر او عزت وپېژندل دا ستا لپاره شب قدر ده او بیا د رمضان شپې د رمضان شپې چې د دې تا قدر وکړو دا ستا لپاره شب قدر ده چا قرآن ویلي کړی ویلي عبادت پکې وکړي څوک مخکې ګناهګار به تا ته دا سوچت کوي دا ته سوچت کوي حدیث شریف یادې دا دې خبره ده حدیث شریف وایي نشته یو بنده چې دې معمولي اوښکه د سترګو نه تویه کړي او دغه اوښکه دې د جهنم اور دله منډه کړي اوس هم به بچا کړي ډېرو کمو اول بچا کړي دي ډېرو کمو به موږ وکړي الله یې توفیق راکړي ډېرو کمو به وکړي یو او بل امام غزالي صاحب حدیث راته کړی دا خبره خو دغه کېږي امام غزالي صاحب دا خبره راته کړې ده
وی الله رب العزت فرمایي کما دا ګناه نه پیدا کړل ما به دا امت نه دا خلق باندې پیدا کړل مخلوقات نو دا خدای دا ګناه ډېر خوخه نه علماء لیکلي دي چې د ګناه پس دا بنده الله تعالی سجد کوي الله ته جراو کې دا فریاد او عاجزي الله تعالی راوړي یو پیر بنده وي الله سو پیر وي تاسو باندې درې پیر وي د بیان شي حدیث دی ولی بنده بیا د شپې اخري سره په صحیح حدیث سره ثابت دي الله د شان لایقه مطابق په اسمان درشي اے زما بنده سو وانی چې درکم سو ګناهونه دشتا دا غي معافي وانی چې معافي درکو سہاجت دشتا چې پوره کړم او زه ته چې دا درته نه زه ته چې کوم وګوره دا دې کې شپې راځي دا دې بوختونه راځي دا بوختونه دا الله درزا د پر چې دې بوله لږ عبادت لږ ځان پیژنې چې کوم مقام دې په دې امت کې راکړي الله دې له توفیق راکړي او دا عزم او اراده وکړي ان شاء الله زه خپل خیال کوم خپل ګریوان دې باندې سوي مثال پتو دا ډېر د دې کې زما بچی شته زما ورور شته زما ګاونډي شته زما خاص ملګری چې هغه په دې کې شته دا قرآن دا بل څه نه دي دا د دیني جماعت دی زما پکې څوک شر لګېدلې دي څه پکې څوک راکا اول تصوف شو بل په دې کې څوک راکا جهاد کې څوک راکا اخو د دې د بارنو چې څوک شو بي دا څه د علم د دې زما څوک په ټول کې څوک اسه څوک د دین سره راغلی څوک د دین لپاره چې دی لګیږي دا د سوچ دی وخت دا سوچ وو د دې کې ذهنونه پاک دي د دې کې چې وسوسه بشان نشته او تکا اراده چې ان شاء الله دا اعمال به زه په پروژه کې چې دی مثال دا موږ به زه په پروژه کې د ما اسلام صرف تر روزي تر حد نه دي صرف د یو شوبې تر حد نه صرف چې د خپل بچو تر حد نه افرید په خپل باندې هغه د خدای په عزت ورکی الله دې شاد او کامیاب وساتي چې خپل بچي هغه د عبادت سره چې جوړو وساتي خپل بچي دا څنګه د دنیا نه خایته کشان ورته د دین ومای افرین په الله رب العزت او قدر او عزت چې خپل الله رب العزت دوی او الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا سرزان بچ او ځان سره دا بچي اولاد بچ خاندان بچ یو بسیدا سیدا اخرت دا دنیا تر اخره پورې چې کوم استاسو وسه کوم چې د دې ولا خبره چې کار به وسه خپل دې کو وصول بسسه عالمي بسه او خامي سو بسه الله رب العزت له توفیق راکړي نه څو ټول خبره لري که زه ډېر خبره صالح څه وي امامان ته یو مولاد دی اته دې نو ډېر خو غواز ډېر پوری مسلې کوي یا امامان ولا خدای که شان ساده خبره مې د ورو بیا کول ته چې استاد خوږی مسالې ما کوزن کړي امام نه دي ممکن امام نه دي خبره دا څه کسن ډېر خوږی خبره کوم چې د امام په عمل کې اساس څه پیدا دي عملي دا نه ټول خبره دا چې بس دا یو مل کې متي یو سال کې متي بیا پته نه دی چې په ګیره کې سکیم لګېدلې دي د نوجوان پته نه لګېدل چې موجود دي بیا څه پته لګي چې بیا را باندې وځي راځي بیا پته نه لګي الله رب العزت له توفیق الله دې له توفیق الله اوس دا دغه ناس تاسو موږ ما ته پته ده چې ډېر کسان تنګي تعویق کوي بس تنګي دا ټول عمر په ملاقات کې کې دی او دا نه هغه کې بس ټول عمر په قبر کې دی بیا به الله ته محمد دی په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته سوچ وکړه دلته په دې لګه تا لا ناس جمعات کې تم شو پکښتا زه آزاد بدی نه دی نقصان دي دې امين تبا څنګه باندې تبدیل نه او بیا عمل خراب الله توسه موږ ته عمل خراب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنم کانه او یا د جنت د باور الله دې له توفیق راکړي په مردگان په دعا کې ساتي مسلمانان ساتي د اتحاد او